أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. سورة نحل شروع باغی کی شپږم باب ذکر کېدو، تخفیفات ذکر کېدل، احوال د قیامت ذکر کېدل، بیا د هغې سره د هغه عذابونو او د هغې نظریه د نجات، هغه عدل او احسان او دریونه منع و فحشا او منکر او د بغي نه او د هغې سره سره ایپای عهد او وعده پوره کول. یو مساله متعلق د مخکینی آیت سره چې دلته رد دی په باطلو فرقو باندې. د دین مراد اختلاف د مراد دلته هغه د الله جل شانه مشیت دی. اهل سنت والجماعت هم وایي چې د دین مراد هغه مشیت اختیاري دی، بلکې باطل فرقه معتزله وایي چې دا خو انسان مجبور دی، یا قدریه وایي هغوی د تقدیر او د مشیت د الله نه منکر دي. ولو شاء الله غوښتل الله تعالی لجعلکم امه واحده، خامخا ګرځولی به وي تاسو یوه ډله. که الله جل شانه غوښتله نو تاسو به په یوه ډله په توحید باندې ګرځولی وي، لیکن الله تاسو ته اختیار درکړی دی او په دنیا کې الله جل شانه هغه انسانان غوره کوي، بلکې دنیا ټولو خلکو له ورکوي، او د آخرت او علم دا هغه خلکو ته ورکوي چې الله ته محبوب وي. هانو رشید بادشاہ دی یو شپه بیمارو، سار شو وزیر ته وی چې دا د پته نشته ټوله شپه مې روڼ کړله، تکلیف راته دی. هغه یې مړه دا څه خبره ده؟ وی په تا باندې غم نشته، خو ما د تکلیف دی، زه غمجن یم، درد دی راته. وی چاله مې بوځه. هغه یو سړي له بوتلو، هغه ورته وی داسې کار دی چې ته خو بادشاه یې او دادي بس خپل وزیر ته وی زه جزو دا نه دی، بل پسې لاړ. بیا یو ځای کې بادشاه دا بادشاه روان شو، د هغه جونګړې ته تلو. قاضي ایاز رحمه الله دی په یو جونګړه کې و، د دوه چته کور و کچا لاندې به په خپله اوسېدو، خپل کتاب دا به یې کتل، له پاسه کور والا موجود ول. چې د پته ولګي د بادشاه را روان دی، خپله ډیوۍ مړه کړه. بادشاه خپل وزیر ته ووی هلکه دا سړی سره کمال دی، ځکه چې موږ د راتلو سره هغه ډیوۍ مړه کړه. بادشاه ورته وی داسې کار دی چې دا سړی به بریدونه او دغه سره ملاقات کوي. صحیح ده چې دوی دروازې ته را رسېدل، دواړه دنده کېدل، وی لاسونه ټپوه او دا سړی معلوموه. هغه ورته بادشاه سلامت ته په دروازه کې ودرېږه، داسې نه چې ما دا دواړه دې ځای ته دننه شو، هغه په دروازه باندې وځي، ته په دروازه کې ودرېږه او زه به بهر دنده لاړ شم. چې کله دی ورسېد، د وزیر لاسونه دبول، بس په هغه قاضي ایاز رحمه الله باندې ولګېدل. وی بادشاه سلامت سړی مو موندو. هغه وی ښه کېناستو سره بادشاه ورته تحفې ډالۍ دا پیش کړې. هغه ورته دا شیزونه زه خو زه نه اخلم. وی ولې؟ وی ځکه دا خو د خلکو مال دی، تا اخیستی دی، ځان له په آخرت دپاره قبر بربادوم، آخرت بربادوم، ستا نه زه مال اخلم. وی ستا څه خبر ده؟ وی زما دا خبره ده تا چې آینده لپاره زما به دې طرف چېرته را نه شي. بادشاه پوه شو چې دا سړی کمال والا دی. بیا یې ورته ووی تحفې ډالۍ ورته بیا پیش کړې. هغه ورته نه اخلم، بس دا لرې که. وی ته راته څه خبره وکړئ؟ زما دغه خبره ده چې آینده لپاره زما دې جونګړې ته را نه شي. بس وی دا لوز را سره وکړه. هغه وی صحیح ده چې کله دا خبرې اترې ورته وکړې، یو خبره ورته دا وکړه، وی ستا دا بدن چې دا ډېر ښکلی پوست دی،
او ډیر پاسته وجود دی خو د قبر د مارانو چنجو لپاره ډیر روغ دی چې کله دا خبره واوري د بس هغه خپل وزیر ته بس په دې باندې ملک تسلی وشو لږ ملک اطمینان او سکون راغی ځکه د آخرت غم وسره پیدا شو بل څه خبره بس بادشاہ ته وی چې آینده لپاره مرزه چې دې څنګه وتلې بره کور والو هغه ورته आवाज کړي وی موږ د سورج نه په لوګه باندې یو هفته شو په بو گزاره کو تا به داسې ځاغسته وکنه بادشاہ دا خبره واورید واپس راغی بیا ورته قاضی ایاز رحم الله تعالی سامان پیش هغه ورته بادشاہ ماته یو خبره کړې وی سوي ماته چې زما سردا لوز وکا چې آینده بدلته ناراضي وی ته بیا را لې ته ډیر غدار چې خپل لوز د لا سومنټونو تیر شوی نه دی او خپل لوز د مات کو چې کله هغه ود لکور نو د بر आवाज شوی سنه سبا دی اغستیو کنه موږ دومره لګي هغه بس الله په دې زمون جن تیرې زما د حرام مال د ضرورت نشته داسې الله پاک په دنیا کې خلق تیر کړل نو کو غختل الله پاک دا ټول خلق به توحید یو کړي بس شرک کفر دا بنو خو الله په دنیا کې انسان ته اختیار ورکړي لکه سوره کهف کې براشي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر او سوره سبا غالبا یا سوره فاطر د 20مه سپاره چې الله جل شانو د خپل بندگانو په کبر باندې راضي ولا يرضى لعباده الكفر الله پاک د خپل بندگانو په کبر باندې راضي نه دی د دې وجنا یو ډله دا جبريه هغه وای انسان چې دی دا انسان مجبور دی زګه انسان دا سلامت نه لري زګه چې دی مجبوری محض دی د تقدیر هغه مجبورې ده د الله فیصله مجبورې باندې دي نو دغه سوال دانشتا ولكن الله ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء خامخا ګرځولې به تاسو وړا لیکن بیلاری کوي الله تعالی چاله چرو غاړي ويهدي من يشاء بلارکای بلار باندې روانه چاله چوغاړي ولا تسالون عما كنتم تعملون او خامخا تبوس بګیدې شي د هغه عملونو کنتم تعملون چې تاسو کول نو مراد چې څومره عملونه په دنیا کې انسان کوي کنيک دي او که بد عمل دي لوی دي که وړوکی دي دا نعمتونه دي کله دنیا عمل له کله آخرت د باره دي ټول به الله جل شانه سکی تپوس کوي او دلتا کنتم تعملون دلتا علماء ذکر کوي چې دا استمرار یا یو سړی یو پیرت و ګناه وکړي الله معاف کول کوي او همیشه کول د همیشه کول سره سره هغه بیا حساب او حدیث کی راضی چې دا انسان د خپل زینا قدم نشي چوتول تر هغه وخت پورې چې کله د انسان د 15 سيزونو د بوس نه شوي عمر می در کړه او پس کې دي خرج کو دا عمر دي څنګه تیر کو څنګه دي ژوند زندگی ختم کړه زم ځواني می در کړي و ځواني کې دي سچل وکو سمره زما عبادت کړه سمره زمانہ پرمانی کړي دا سمره دي زرا ذکر سمره دي زخه پکړه د دې د بوس پکېږي او دریم علم می در کړه یعنی علم یو هغه علم دی چې په انسان د 40 غنټو علم هغه پر مثال اوس رمضان راغې نو د رمضان دا کم اجمالا علم مثلا سار نه ماخام بو روجنی ول بیا ما دیدل په سباندې پایګه ګنا نه ځان ساتل نو دا علم خو د هر انسان د لپاره پرز دی دا په جندل معلومول اوس داغه جزئیات دي هر یو هر جز داغه معلومول بیا دغه علم هغه د علماو دی دا بیا د عوام خلکو نه دی نو علم ته مبارک به د پوس کې د منزل علم د زکات د علم د حد علم دا ټول د پوسونو با مال لسنګ ګټلو په شرابو دی ګټلو په چرسو دی ګټلو یا په بلبل کار دی ګټلو په زنا دی ګټلو مال به کومه طریقه ګټو ستا ګټه د مال سوا حلال تجارت دی کو کنه بغیر
د شریعت د حدودنا د خلاف په بل طریقه ګټه کوله مال ګټه دې کړی دا دغه شانتي دا خرج کول انسان بده کې اختیار نشتا لکه حدیث کې راځي د مؤمن مثال دا دی په دنیا کې لگا چې د بقید کې وي چې کله انسان بقید کې وي د دې انسان اختیار نه په ډوړی کې نه په ملاسته کې نه په پاسته کې نه په خوراک کې بلکې هر سیز د بل په حکم باندې خوراک سکاک دنه بهار وسلخانه حاجت دا ضرورت دا د انسان د ټول غادنا ضرورت چې هغه هر سړی مني بلکې دا هم د بل په وینا باندې چې لاړ شم راشم نو انسان دا بالکل خالی نه بس چې هر څه اختیار دی او دنیا له کافر د پاره سره دا جنت دی ځکه جنت کې انسان چې څه غواړي بس هغه به ته ملاويږي نو د کافر د پاره دنیا سره دا جنت دی مؤمن د پاره سره قید تکالیف مصیبتونه پریشانیاں هر څه راځي خو انسان به تکلیف دا هر څه برداشت کوي الله بوله تعالی اجر او ثواب ورکوي ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم مگر تو قسمون خپل بیکاره پکورنه خپل کې فتزل قدم وبويږي خپستاسو ثبو بعد ثبوتها رسلکوا دکلکوالی ده غینا وتذوق السوا وبسکی عذاب بما صددتم بسبب فوجد دی چې منکوي خلق دلار د الله نه ولکم عذاب عظیم ساو د پار عذاب لوی دی نو دلته د آیت دوباره راوړو نو بدی کې تکرار نشتا التا عام دلته خاص ذکر کو مطلب دلته داله چې تاسو لوز عهد مماتوي په سنت په توحید باندې کلک شي دا لوز ماتول مکوي که یو سړی هغه مشر وي پیر وي استاد وي قائد وي کده لوز ماتي نو په د باندې به د خلکو اعتماد ختم شي خلق به جدا شي خلق به لری شي بس دی به الریډي ختم شو یو مشر دی بس دغه سره شاده ډیر شي افراد دي کارټونان دي او دا چې به سی وباسي نو د مشري بالوخ کار کوي کړه چې دی یو پر دی بس کده سی او بر ځین سوق چاله سبا جلا سوق دی خو چې شاده بس دا چوتیږي لګي چې بس ار سړی ویلا غدا سره پلان کې پالټي والے کړه نشان پلان کې پالټي والا بسر کړل او چې یو سړی په سره نشان دی هر څه هغه شان دی یو به مړه پلار روان تعلق په وسره او کشاده سر کارټونان روان او چغي او دا بس الک وې دی بس ناظم به شی به زکه خدا خلق به سي راضي نو کده لوز ماتي عهد ماتي نو دغه شانت د لاندې خلق به هم دغه د طریقې زده کوي نو هغه به د ګوري نو دیمه طریقه چې هغه خلق د ګوري نو د په ګناه کې به شاملېږي ځکه د کارو کو هغه لاندې خلق هم د ګناه او په دغه کار کې څه شول هغه شامل شول د دې وجنا لوز عهد په قران سنت چې کوم شوی د الله سره کوم شوی دی په دې باندې کلکېدل مضبوطیا اختیارول دا ماتول نه دا چې کله مات شو دا پای عهد ونګو دا لوز مات کو نو د دې مثال څه شو پتزل قدم بعد ثبوتها نو ته خو دې چې کله یو پالټي مشر خو یې جولان د خامخه یو استاد خو یې شران بخامخه خو یې پیر سیو خو د مریدانو بس بخپل خو یې نو د دې مثال دغه دی چې دیبه کلک وي په توحید سنت په مضبوط وي نو بیا به شاد عملهم سګي هغه به کلک وي عقیده به مضبوط وي په قران سنت باندې لوز هغه پالي ماده بنا وتذوق السوء بما صددتم وبسګي عذاب یا د دنیا یا د آخرت او د ټولنا لوز هغه د ایمان چې هغه بیعد ایمان هغه د ټول نه لوی لوز دی او چې کم خلق د لارې د الله نه ملګری د دوی د پاره د الله تر طرف نصر عذاب عظیم دی لوی عذاب دی دوی ته په دنیا کې دغه عذاب هغه ملاويږي نو د دې وجنا چې انسان هغه خپل لوزونه عهد یو د الله عهد دی پرون بیا باغې موږ تفصیل کړو چې دا لوزونه د چا دي د مؤمنانو په یو بل کې لګا کفار مشرکین چې کومو هغه چې کله د مسلمانانو سره عهد وکړ لس کاله چې لس کاله پوره شول
لس کاله لا نو پوره شي چې وایي که ته لاله کوي د پلانګو سره خو مال هم ډېر دی او کسان ورسره هم ډېر دي چې مال او کسان ورسره ډېر دي نو بس هلکه هغه مسلمانانو عهد یې پرېښود هغه طرف ته لاړل لوزمات کو نو دغه شان دي څه خلک داسې وي ان تكون امه هي اربع من امه چې هغه په ډیروالي پسې تلل کوي هغه په ډیر مال پسې تلل کوي یا په ډیرو افرادو پسې تلل کوي نو د افرادو تلل یا د مال تلل دا څه کامیابي نه ده بلکې ستا سره مال لري خو چې ستا عهد مضبوطي ستا ایمان په قرآن سنت کلک وي دا ستا لپاره اصل سره دا کامیابي ده نو دې آیت کې دغه چې دوباره تکرار نشته بلکې دا د عهد د هغې د کلکوالي او د مضبوطوالي خبره به کې په دوه طریقو باندې ذکر شوه یو د مشر په طریقه او بل که مشر لوز دا ماتی نو لاندې کسان به ورته ګوري هغه به ماتی نو له دې دواړو په ګناه کې به څه کېږي شاملېږي الله دې صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار برحمتك